وی بهاولپور کې یو زنانه عدالت تراله او په عدالت کې خپل مقدمه راوړله بهاولپور کې رااله مقدمه چې راوړله نو مقدمه دا پیش کړله چې زما خاون قادیانی شوی دی مرزایی شوی دی نو بس ما عدالت ته فیصله راوړې ده په هغه باندې د مرتد حکم ولګوئ او زما نکاح ختمه کړئ دا فتوا راوړلی شو دا فیصله وی په بهاولپور کې یو قاضي ته پیش شوله چې پیش شوله نو دلته قادیانیان هم راوچت شو چې په موږ به د مرتد حکم نه لګوئ د کافر دلته علما هم راوچت شول هغې قاضي پکې د هر مکتبي فکر نه علما راوغوښتل علماء سره اطلاعګانې علماء تو کړلې چې پلان کې عالم دی راشي پلان کې عالم دی راشي پلان کې عالم دی راشي وی دارالعلوم دیوبند ته اطلاع راله نو د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نوم پکې چې دی حاضری وکړي داسې مسله ده بهاولپور ته راتله غواړي وی د دارالعلوم دیوبند استادان راجمع شو انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ته وی چې حضرت ته ډېر کمزوری شوی وی ډېر بیمار ډېر کمزوری شوی او ډېر بیمار علما ورته وی ته مزه او ستا په ځای به مونږ لاړ شو وی چې نه علما ورته ډېر منت وکړو خو هغه منت یې ونه منو او انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بهاولپور ته را روان شو کتابونه کې لیکلي وی ډېر سخت بیمار و د بواسیرو بیماری مو ډیر کمزوری شوی دی او ډیر د کمزوری په حالت کې عدالت ته حاضر شو او 3 غنټې مسلسل په ختم نبوت باندې تقریر وکړو په عدالت کې دننه 3 غنټې مسلسل ولاړ دی د جج مخې ته او د ختم نبوت په موضوع تقریر وکړ ټول قادیانیان بې دلیله کړل وی چې واپس راغې که نه دارالعلوم دیوبند ته نوي استادان یې راغونډ کړل وی ټول استادان یې راغونډ کړل وی چې تاسو خفه کېږئ مو ما تاسو ټولو ما ته وی چې مزه او زه لاړم نو خفه کېږئ مو ما وی هسې نه که زه دې مقدمې ته حاضري ونه کړم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میدان محشر کې زما د شفاعت نه انکار وکړي چېرته نو په دق ما ویسې نه چې نبی علیہ السلام مې د شفارس نه انکار وکړي نو بیا به څه کوم نو تاسو رانه مه خفه کېږئ او چې په بهاولپور کې عدالت ته پیش شو بیا یې جمعه پړاوله په بهاولپور کې نو خلقو ته یې جمعه کې وی زه ډېر بیمار یم ډېر د بیمارۍ په حالت کې راغلی یم ډېر په مشکله راغلی یم او عدالت ته مې حاضري وکړله خو د اخرت په سفر روان یم په لنډو شوی یم نو کتل مې څه توخه را سره د اخرت نه وه نو ما وی چې ځان له یو اخرت له یوه توخه تیاره کړم نو دلته رالم چې نوم به مې د امام الانبیا په جانبندارو کې ولیکلی شي په عاشقانو کې به مې ولیکلی شي نو دا مې ځان له اخرت له یوه توخه تیارول او اخر کې خلقو ته وی زه خو لاړم عدالت ته پیش شوم ما خود دلایل وی او قاضي خو لا فیصله ورولې نه ده لکه ژوندی وم دا فیصله یې واورولو نو خو وبینم که نه مړ وم که نه او دا فیصله قاضي واوروله نو زما د قبر خواته به راشئ دا فیصله به ما ته واوروئ زه به مړ یم خو د قبر خواته به مې دا فیصله واوروئ ما دلایل ویلی دي انشاءالله قادیانی مغلوب شوی دی او فیصله به زمونږ په حق کې کیږي خو که ژوندی وم نو واه به یې ورمه که ژوندی نه وم نو د قبر خواته به مې راشئ او دا فیصله به راته ووروئ بس بعضی خبرې اتفاقي په 33 کې د ده وفات شو او په 35 کې عدالت فیصله واورول په 33 کې دی وفات شو 2 کاله پس په 35 کې عدالت هغه فتوا واوروله چې قادیانی کافر دی او د اسلام د دایرې نه خارج دی او د دې زنانه سره نکاح ختمه ده خلاصه په 33 کې هغه وفات شو په 35 کې عدالت خویزه که مړو منو د قبر خواته به راشئ وبدرېږئ او فیصله به راته وهوروئ چې حضرت ته تللی وي او هغه جنګ دې لړاو کړی مسلسل